अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل लहु व मन युضلل फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين درود اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الله تبارك وتعالى قرآن حكيم की इरशाद फरमाई वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला फरमाए ज़माने लिए मगर रहमत के द्वारा दाखिल रहमत और नेमत दायो नेमत आप इस तरह إذا التكليف وقت الإنسان نقدر يصير التكليف بنتيجة عندنا يعني الله تبارك وتعالى دين النعمة بيني وبيغفرت رحمة الله تبارك وتعالى فرمائے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فتاسو خپل نعمت تمام وأتممت عليكم نعمتي دین اسلام تا اللہ نعمت کوئے और पैगंबर अलैहिस्सलाम का अल्लाह रहमत दब नेमत न चिकल कारवा विस्तीसिन रहम और रहम बमाना राहत इंसान तदावे सुकून मिसाल यो सड़क د تند په وخت کې انسان ته اوبه مهیا کول دا نعمت اوس دغه اوبه نه د انسان تنده ماته شوه نو دا راحت دی یو سړی دردمند دی او د تکلیف په وخت کې دلته علاج مهیا الله نعمت او پتغه دوی سره د راحت ملو شو نو دا دین دا الله دا نعمت
رحمت دی دا الله د خیر او پیغمبر علیه السلام دا رحمت دی یعنی دین موږ له داسې یو لوی خیر راکړی چې هغه پیغمبر خدا چې د ژوند په هر موړ د ژوند په هر ډګر او په هر میدان باندې د پیغمبر علیه السلام زندگی موږ لپاره د خیر ذریعه او د راحت دې ته الله تبارک وتعالى ذکر کړو وما ارسلناك الا رحمة ما دې علم د لپاره ته خیر ګرځولې رحمت پیغمبر علیہ السلام متعلق مقدماتو کی مسئلہ کڑے خبر کړه چې پیغمبر علیہ السلام ماشوماله عام د نور ماشومانو مختلف وو په اعتبار د طرز زندګۍ کې په اعتبار د مشروعو د غټېدو یو شان اعتبار طرز زندگی تیرولو د نور ماشومانو او د نور خلکو نه با ادب نظیر الطبع خوش اخلاق پاک مزاج دا ماشومان د پیغمبر علیه السلام دغه ذکر کله چې شک سره وشو لومبه د حلیمې وی پخوان نو حلیمې وی مور لرا عاملې وی هغه ته ټول واقعا ذکر کړو عاملې وی ته وی چې دا پیدا کېدل او دنیا ته مثال راتل دا ټول مختلف وو دا چې ته کومه خبره ذکر کړې دا مختلف ده دله به الله په خیر ورکوي دا ماشوم نورو ته نشي ساتلی ماته پته حلیمې وي دا سره پاتې اگر ته سعدي وي رجنا بابا امینې وي جواب عبد المطلب سے دغه کفالت دیوی کړ اور قریشو کې په مکه کې د عبد المطلب سے قرانه دای ځکه نه قرانه د شپږو کالو عمر ته چې ورسېد نور پلار کلی ته پلار د نیکه کلی ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار د ماغانو کلی مدینه منوره سره او اوس هغه علاقه خوش کړه هغه علاقه اوس غریزه او ځنګل نما مثال تمام بیابان هغه وخت وړه بیابان د پیغمبر علیه السلام کله مور به سره ان تلاړو د فلان قبر ته ورسېدل
امینی بیو من اتبرا اور بعض ہوئی نا امینی بیو تا ہٹ دے آغاز ہے کہ بیمارم شو آغاز ہے کہ وفات شو یو ورسره ویزا یو مور دا یو دی مور لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندگی د نبوت د مخکهم د امت د فار د نجات دی وزیر الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ماشومالی او د ځوانوالي په زمانه کې هم دا کردار د انسانیت د فار ادا کړی چاہے ته نن تاریخ حیران دی چې هر طرف ته ظلم و د هر طرف ته براتفي وه بت پرستي وه انساني حقوق پامال کولو ځوانان اواره ګرځو هېڅ داسې د انسانیت د اسلام په رڼا کې چې کوم سوچ دی هغه نه و ډېر کم په هغه دور کې پیغمبر علیه السلام په هغه حالاتو کې هم داسې زندګي خپله کړې ده چې هغه خلک ترې راغی دا هم دی چې مرګ به راځي انسان به یو پاتې شي پلار به وفات شي مور به وفات شي هېڅوک به پاتې نه شي لکه پیغمبر علیه السلام پلار هم وفات الله پیدا نه بیا شپږ کالو ورسئ بیا مور راغله مور وفات د پیغمبر علیه السلام نه ګران الله ته په مخلوق خدا کې په خپل مخلوق کې الله ته هېڅ څوک ګران نشته څونه چې د پیغمبر علیه السلام انبیا اولیاء اتقیان ټولو ته ګران دي خو مرتبه د پیغمبر علیه السلام الله ته ډېره هغه سخته پیغمبر علیه السلام ولیده او چې کله پیغمبر علیه السلام په هغه وړو لاسونو باندې او په هغه بیابان کې د هغې خپلې وینې سره قبر وباسي او مور به پړسوي او چې کله را روانېږي نو پیغمبر علیه السلام د مور په قبر شم وجاره بیا پیغمبر علیه السلام واپس مکې مکرمې ته راشي اتو کالو عمر ته چې ورسي نیکه وفات شي بیا ابو طالب صاحب ته وارث شي ابو طالب صاحب پرورش کوي لسو کالو عمر کې لومړی سفر د شام ته لاړ شي هلته یو راهب ابو طالب صاحب له ډوډۍ وکړه پیغمبر علیه السلام ورسره لاړ شي مقصد دا غدا پیغمبر علیه السلام راته دا راهب هغه دې ته تپوس کړي چې دا ماشوم تاسو راوسته د ده حالات څه آیا څه تکلیف څه راحت په لار کې څه ناشنا واقعات څه درته راغلي هغه وایي چې او کله به نور په ده باندې به ورس څوک د رسول سره روان بعضې لارو کې به موږ ته مشکلات وو درندې به وې دې موږ سره قافله کې وو هغه مشکلات به د موږ وي هم موږ ته او یو ځل دې ناست دی لمر پرې راغی
هغه د بل سوري اټومیټیک دې طرف ته تو شو په دې سوري نو موږ حیران شو چې دې ما نشو څه کمال دی اور دې دا شام کې به سارا وي دا مکه مکرمه دا د اخر زمانه پیغمبر او دا په تورات کې شته دا په انجیل کې شته چې د شام ترازی په دو عمر کې باندې سفر کې تر سره دا د علامه وي پکې ما چې تورات وکړو ما انجیل وکړو مثال نو هغه کوم دراتو د نخې چې دي هغه دې موجود دي او په شام کې او په خاور کې د مخالفین خلک ډېر وي لہذا د څو نقصان ورسي تاسو پکې وکړئ دی واپس يهود عیسایان دا وخت د اسلام دشمنان په تاریخ کې راوړل نو څنګه خبره نه چې اوسه دشمنان دي اوسه مخالف پیغمبر علیہ السلام د پیدا کېدو سره او د نبوت د دعوی سره څنګه چې مشرکان مخالف شو دغه یهود او عیسایان اگر چې تورات کې اگر چې انجیل کې د پیغمبر علیہ السلام دراتل بشارت خدا خلق مخالف هغه مخالفت نه موجود دی اوس هم شته نن د مذهب سره يهوديت او نصرانيت په جنګ او الله تبارک وتعالى به وعده ده الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون زمان خپل ذاتی مطالعه متعلق او زمان خپل ذاتی بصیرت مطابق کدا قرآن حفاظت الله نے ویرشتے نو یهودیان کو تورات پینزل سوکال روح ساتلے ہو تو قرآن بدرے سلو سوکال روح ولی دا مسلمانان و حاکمان وقت با وقت دا اسلام خدمتگار ندی راغلی دا کافران اخلی کار عمر لکه تاسو تاریخ وګورئ کله چنګیز خان او د هلاکو خان تاریخ وګورئ کاغه دور عباسیه وګورئ کاغه دور عثمانیه وګورئ کاغه بعینه دور خلافت زمانه وګورئ نو مسلمانان راغلي دي او د خپل دین بیخیسته د علي صاحب او د عثمان صاحب خلاف خوارج را پاسېدل خوارج شو مسلمانانو را دا مسلمانانو کې را پیدا شو او لاړل د ارتداد په طرف باندې علي صاحب ته مشرک وي او عثمان صاحب ته مشرک وي عثمان صاحب شهید کړ عثمان صاحب اعلان کړي د کورا کوم چې شهید کړي وایي انسان اسلام کې مرګ د چا جایز دی یو سړی وعده کړی او بد فعل دی دا مړ کړي زدا وایم عثمان غنی نو اعلان کړي د کور نو وایي چې د جاهلیت د دور نه تر دې دور پورې زمانہ اجازه تعلق نشته نکاحونه نشته بل نه د چا د جاهلیت د دور نه دې دور پورې زمانہ چاوینه نشته د مظلوم بنا زمانہ نشته او دا چې کله مې اسلام وروړی دی بیا مې پرېښی نه دی نو مرتد هم نه یم قاتل هم نه یم بدفعل هم نه یم
اسلام دا خلق وجدي ما پسوي او بیا مروړل او د سوال سره شو دا خلق د مسلمانانو په لار کې راغلل او دا باندې سره بیا علي رضی الله تعالی عنہ ته جبر او د علي صاحب خلاف هم راجبر شو علي صاحب سره وجنګېد شپږ زره خوارج دا علي رضی الله تعالی عنہ شپږ زره دا مردار او بیا ډېر خفه و باغړو کې ګرځېده یو مړی پکې را پیدا کړ چې د هغه لاس کټو په یو خاص نشان سره د هغه نشان و چې ورته پیغمبر علیه السلام ښودنه کړې وه چې د دا لاس په دې طریقه باندې چې کله را پیدا کړ 2 رکعته شکر لمونځ یې وکړ اصحابو ته وایي تاسو ډېر غمجن وئ دې مړو کې ګرځېدی دا سړی چې را پیدا کړ په مخ ته خوشحالۍ آثار هم راغله مونږ هم شکرانه وکړه څه وجه وه وایي چې داسې نه مسلمانان مې 6 زره نیمه کړه خو ما ته پیغمبر سلام ویلو چې ستا حکومت کې به یو فتنه راوچتېږي او د هغې مشر به دی چې لاس به یې کټ وي او هغې به داسې خاص نشان یې راته ښودلی چې داسې به یې امې پکې پیدا کړو د دې وجې نه مې شکریه ادا کړې چې په حقه باندې او 6 کسه پاتې شو په خوارجو کې هغې راله او بیت الله کې قسم وخوړ چې امیر معاویه صاحب به ووایي علي به ووایي د هغه وخت دا یو ټسل دی را روان دی چې هر دور وګورئ نو چې کله شکست ورکوي مسلمان حاکم ته دا به د مسلمان په نوم کې د کافر اهل کار دا شکست ورکوي میر جعفر عمر صادق شو نن کو ګورو که فرانس دی که برطانیه ده که ډنمارک دی چې دا دومره د پیغمبر علیه السلام خلاف کوي او د پیغمبر علیه السلام توهین کوي د قرآن توهین کوي برملا کتاب د مسلمانانو سوځي قرآن ګران چې ونه سېزل اگر چې موږ له سېزل ګناه ده موږ یې ګناه ګڼو کفر یې نه ګڼو خو ګناه یې ګڼو ولې چې الله منع کړی و چې تاسو به د بت پرستو خدایان نه خرڅوئ نو چې منع کړو چې الله د څه نه منع کړي واقع دا بیا ګناه یې چې الله منع کړي ورته ووایي نو موږ د یهودانو په مخ کې د هغه ګرن نه سېزو نه د هغه په مخ کې توهین کوو د هغه په مخ کې توهین هم زه ګناه ګڼم د هغه په مخ کې د هغه سېزل هم ګناه ګڼم او د انجیل اگر چې تحریف شده دی زبور و تورات اگر چې دا تحریف شده کتابونه دی دی وخت کې خو من حیث النوم او من حیث الکتاب د انجیل د هغې قدر د ایمان حصه ګڼم ایتم سنور او قرآن حکیم د هغې په سرکاري توګه سېزل کېږي د پیغمبر علیه السلام په سرکاري توګه توهین کېږي آیا مسلمانان حاکمان نشته تهذیب قومونه پاتې کېږي په تهذیب باندې په معاشره کې اسلامي تهذیب نشته په معاشره کې اسلامي معاشره نشته کومه معاشره چې په برطانیه کې ده کومه معاشره چې په هندوستان کې ده هغه معاشره نن د مسلمانانو په ملکونو کې وي هېڅ فرق نشته که هلته بدبیلي اړیږي دلته وي
काल शराब गाड़ी दे दिल तम दी काल सुद दे दिल तम दे चित्कमा गुनाही कहीं दियो दागी दा गुनाह फर्क नस्ता यो ला है यो महफल है यो सोच दे यो फिक्र दे तो पैगंबर नामुस बसों गटी तो वक्त हाकिमान में गटी जिहाद सोच कई दवा हाकिम में जिहाद के बस आप सोच को नाशना जमाना नाशना दौर दे द मुसलमानों पे हुकूमतों की यो हुकूमत दासी नस्ता कि अगर इस्लाम हकीकी माना माने तो बोले यो स्टेट कि अगर इस्लाम द तरक़ा द बार लार बोलेंगे और अगर इस्लाम पर हदफ गुजर रही तो जब इस्लाम कामयाब हो जब इस्लाम तरक्की रावलम जब बबल की इस्लाम ना किसको दे द फारा पर टोल दुनिया की यो स्टेट द मुसलमानों पर टोल का ग्राम अपने का चले और उसकी में हदीस में कि कल इस्लाम अगाड़ा क्या वो इस्लाम सुधा गाड़े दो जिन पैगंबर ने इस्लाम हुई और इस्लाम सोच फिक्र द कौम नौजी मिसाल द वक्त हुक्मरान नौजी द इंसान चिमड़ कीगी पैगंबर इस्लाम हुई ज़मान द उम्मत पलार में न बढ़ती कम वर्जन पर ने पैगंबर है वो नबी उम्मती है ने उम्मती का नाम ने मेरे अपने पैगंबर होगा ने ज़मान हाउस तराशी न बोलो बोला इस्लाम बता सकता पैगंबर ने इस्लाम तो सलाम तो अल्लाह रहमत हुए दिन ते नेमत हुए नेमत न पैदा इश्कल रहमत ते द इस्लाम ताता प्रैक्टिकली ताता खुद इख्बल पैगंबर दे स्ताब जर्नल है क्यों स्ताब पैगंबर मौजूद है स्ताब हकीमियत के स्ताब पैगंबर मौजूद है स्ताब क़ज़ा के स्ताब पैगंबर मौजूद है स्ताब ज़राअत के स्ताब पैगंबर मौजूद है स्ताब तिजारत के स्ताब पैगंबर मौजूद है स्ताब इज़्दिवाजियत के स्ताब पैगंबर मौजूद है द दुनिया कम मैदान निश्ता चुपाई के ताता रखबल पैगंबर जिंदगी निश्ता अखबला का टोल दुनिया बानी बहाके मगर दे कदा प्रेरे टोल दुनिया के वो महकुमे लेकिन जब मुसलमान अपना खौर के महकुमान दे और अल्लाह